سورۃ القارعہ. قرعہ یا قرعو دروازه ټکول. سره دروازه ټکای قرعۃ الباب دروازه ورته ټکولا. دروازه ورته نو د القارعه لغوي معنی ده ټکون کی. په دروازه ټکون کی نه زړه ټکون کی، دل او دماغ ټکون کی. هغه مصیبت چې گزار باندې کوي په دل او په دماغ باندې، هغه مصیبت ها چې گزار وکړي په څه باندې؟ په دل او په دل او دماغ باندې ټکای قیامت. الله تعالی د قیامت دا مصیبت داسې مصیبت ته چې رسا ټک ټک کوي پس کې په دل او دماغ کې. القارعه ټکون کی آفت، مل قارعه صد ټکون کی آفت، وما ادراک سش خبر کړي ته مل قارعه چې صد ټکون کی آفت. یوم یکون الناس دا آفت برازی پاغ ورځ باندې یکون الناس چې شب انسانان کل فراش المبثوث پشان د خورو ورو پتنګانو، کل فراش المبثوث پشان د خورو ورو پتنګ پیژنې کنه بټرفلای څه بټرفلای. نو چې کله انسانان د قبرونو راوځي دلته مسله ولیکي چې چونکې د اسرافیل د لاوډ سپیکر आवाज دا به د شپږو واړو سمتونو برابر اورېدل شي. زمونږ لاوډ سپیکر आवाज خو دې ما دې سمت نه اورېدل ځکه لاوډ سپیکر دې فلګېدل. خو د اسرافیل علیه السلام کوم لاوډ سپیکر چې دی دا به د شپږو سمتونو په یو فریکوئنسي اورېدل شي. صحیح د لاندې نه بم د आवाज راوځي، بره نوم راځي، مخې نوم راځي، شا نوم راځي، خي طرف نوم راځي، ګس طرف نوم. انا چاپیره نه आवाज راځي. دا ټول اسرافیلی شپېلې دي. نو د اسرافیل आवाज د شپږو واړو طرفونو نه علی السویه به اورېدل شي. لہذا چې انسانان د قبرونو نه راپاسي نو ځکه به د आवाज پسې د आवाज کې میګنیټک اثر دی. دا ته ولیکئ چې دا به خلک راځي. د आवाज کې میګنیټک اثر دی، خلک به راځي، یعنی خلک به زیو پسې خامخا. نو چونکې د شپږو واړو طرفونه دی د دې وجه کله به دوی دې خوا کش کیږي کله به دې خوا کش کیږي. د پتنګ هم سمت نه معلوم. ته پتنګ کتلې ګلانو کې کله پر سوګي کله مخکې کله رائټ سایډ کله لیفټ سایډ ته، یعنی او سمت باندې نشي کتره مده کنه. صحیح. نو الله تعالی فرمایله کړه پتنګ د دې کله په قدمه مخ کې ورستو خي طرف ته ګس طرف ته. صحیح. او ان د اند به بیا سټریټ کیږي، ان د اند بیا به سټریټ کیږي په یو لاین روان شي. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش، شبغنا كالعين فشان دا غپنبه المنفوش الوتن کی پنبه. منفوش مانا مندوب چې ندافع ہوئی سوچ ہوئی ندافع ہوئی. نو یو کو هغه پنبره چې بیا ترا غونډه په برستن کې یا په شیرک کې یا پاغه کې ورچه یو داغه ذرات چې هغه وخت دغه منفوش وي ښه دې ته مندوب وي. دلان داولی دا کملان دې چې په استعمال کې راځي دې ته مندوب وي. سوې هغه چې کملان والوتا وړي وړي ذره هغه ته منفوش وي. نو الله تعالی وي داغونه بدات شي لکه منفوش، یعنی دا سره یې به دې ذکر د غبار بالوس. سورہ طه آیت نمبر 150 150 150 درې سوا یوصل پینزو تر یوصلت کوم کاتا وَيَسْأَلُونَكَ أَسْوَالْ كَيْدَتَانَا غَنِ الْجِبَالِ دَغُنُ مُتَعَلِقِ. پیغمبر علیہ السلام بیانو کو چې ټول مخلوق به الله ته داسې مخامخ ولاړي ها چې اس یو شی به د خدای نظر نه پناه نه لکه سړی که سپیس ته ورکېږي نو په ځمکه داسې څه شی کېدی شي که د ده نظر کې یعنی مین تیزي وي نو ځمکه کې هېڅ شی د ده نظر نه پناه نه شي پاتې کېدی ځکه دی ورته په هایټ دی. صحیح. هم البته که اوس یو غر یا راک داسې راځوړن دي سړی د هغې لاندې شي خبر ذهن کې راغله نو پیغمبر علیه السلام دا ټول مخلوق به خدای ته دغه ظاهر ولاړي. د مکې کافران دا ډېر رامیان وو نه پیغمبر علیه السلام ته ویل د غرونو شاته نه شو پټېدی د راک شاته نه شو پټېدی دا غرونه وچتای خبر ذهن کې راغله. نه الله تعالی جواب ورکړ چې وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ سوال کوي د تانا د غرونو متعلق فقلت ورته وایا ينصفها ربي چې الوزي بدل رب زمان نصفا الوزول سرا تاسو الوزول وای ورته چې دا سړی تیز هلات او ګرد ورولي او غلط ختم شي فيذرها نفرق دی بداز مکا قاغن صفصفا هموارا برابر یعنی دغه ګرد چې والوزي نو کوم دا ټرنچ دی نو ګرد باندې کوټل چې هغه لیول کی صحیح چې هغه موږ ته لین لیولینګ دی ورته لینډ سکیپینګ وای
موږ ورته خپل انګریزي کې برټش انګلیش کې ورته وو لینډ لیولینګ، دوی ورته وایي لینډسکیپینګ. نو دا غرونه چې والوځي دا به لینډسکیپ کي. څه لینډسکیپ پسې امواري به راشي، ځکه زما چېرته غرونه خو چېرته پکې ټرینچز هم دي که نه، که نه دي پکې؟ نو ټیک دا غرونه خو به والوځي، ټرینچ سره به څه شي؟ نو دا به لیولینګ فیذرها کاغا صفصفا لا ترى نبوین توفیا پدیز مکہ کی عوجن کندا. تاسو کندا وایو ولا امتن انو چزای ډیرای، موږ ته ډیرای وایو، چزای ټیلا ډیرای. تاسو څه وایي؟ ټوکې ونه غرګې ونه چې ولاړ ونډای او ونډای مړو. لا ترى فيها عوجا بوين ديكي عوجا كندا ولا امتان غندي يومئذ فدا ورزبان يتبعون الداعي. چونکہ دا خبر اللہ تعالی تفصیل سره قرآن کړه او د اخرو سورتونو کې بس صرف معمولی ریفرنس ورکړي چې تصور خو ماین ډیټیل دا ګورای ډیټیل. يومئذ يتبعون الداعي دا قرآن معجزه ده. دا قرآن چې خدای نه خبره یریږي نه چې ما مخکې سره یریږي، بس صرف ریفرنس ورکړي. انسان نو خبره یې راشي چې پرونه بل از ما سره ویلو نه ځین کې نه بل څه خبره وکړي، دا څه کنه دي صحیح خدای نو خبره نه یری. یومئذ یتبعون الداعی فدا ورزبان یتبعون الداعی دوی بفالو کئی آواز لگون کی یعنی اسرافیل لا عوجلا دوی بنشک گے دے داغ آواز نا ذکا آواز بے اٹریکٹ کئی آواز بے سکے. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آواز تفصیل ویلے دے چې اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام با هغه لاؤډ سپیکر کې آواز سکے چې ایها العظام النخرا او زړو وډکو ولجساد البالیا او زړو جسو ولوصال المتفرقه او جدا شو جوړونو واللحوم المتمزقه او ریزر د شو غخو هلمو الى غرض الرحمن شبې ذره پاسه خدای خدای پیشو گئی. دا اسرافیل آواز ده ایها العظام النخرة والاجساد الباليه والاوصال المتفرقه واللحوم المتمزقه هلموا الى او بس دا آواز کی دل دی او اتوماتیکلی دا ټول اجزا به یو بر سره within a few seconds د هر انسان د بدن اجزا به یو بر سره فورا ری اسمبل شي. هغه سیف الله خان قاصد سبوش څنګه ها په هوش کې به ګان لکه وبزي आवाज کوي. یومئذ یتبعون الداعی داعی وجدا دوی بکجی دین شدی آواز نا وخشعت الاصوات خاموش بشی آوازنا للرحمن در رحمان وانده خاموش سوک بخبر نشی کولے ده هیبت دو وجه. فلا تسمعو پست بناوری الا همسن. همس دو سیزنو توئی یو چه سڑے قدم اخلی دخپی کش توئی سدوئی دخپی کش تا یو چه سا اخلی نو د ساعه دیتا همس وی. نو الله تعالی فرمای بس یو आवाज ته او یا به یاد په کشوي یا به سا आवाज دین علاوه بل आवाज نشوي دي خلک به دومره هیبت زده شي یا به خپکش کوي او یا به د سا आवाज دا مکه شریف کوم څه توافق د فروخ شاری بس او مکه موزمه کې بیګا جنگ شوی او امر د فرصت درې کسان وجلی او خو وجلی دي او اته کسان پولیس والا مړ دي پتہ نه څه چلو شوی نور تفصیل خو نو خیر دی یوم یکون الناس واپس بل سبق یوم یکون الناس غورس چشی انسانا کالفراش المبثوث پشاند خرور پتنگانو وتکون الجبال اشغرنا کالعین المنفوش پشاند الوزلشو ریزو او زرود پنبی فاما من ثقلت پس آکا ثقلت چدرانشی موازینو صالح اعمال لتا فهو فی عیشت الراضیہ. نوز دے قوگورا چه اصل کی اللہ تعالیٰ تدا سے نکے چه دا سے تلدا چه یو کی بد خواہ عمال کی دی او بلکہ او بد اعمال کی دی نا بد اعمال رو خدای تلینا بد اعمال آٹومیٹکلی استاد خو اعمالو نفشی دی صحیح یعنی دا ستارا کریڈٹ صفحہ دا منکو دا اکاؤنٹ کیوں سکتا یو دا کریڈٹ صفحہ ادھے خوارا سی دا ڈیبٹ صفحہ صحیح نو بلی صفحہ تا یا ڈیبٹ دی یا کریڈٹ دی کہ ڈیبٹ دی زیادتی نو ڈیبٹ صفحہ توزی اماؤنٹ اگر کریڈٹ دی زیادتی نو کریڈٹ صفحہ تا اماؤنٹ توزی صحیح خدای قسم میں اکاؤنٹ والا مسئلہ دا بس دا کریڈٹ صفحہ دا ڈیبٹ صفحہ دا صحیح ڈیبٹ دی دا کریڈٹ نکٹ کی گی چل کریڈٹ نکٹ کی گی اس حال تک کہ کریڈٹ تا تو فائنل ٹچز کے کہ کریڈٹ سے شے ہوا تا اٹ مینس کے وردا مزے کا واہ وردا مزے کا او کنا ڈیبٹ تا نہیں ہوا تا یعنی کریڈٹ سے کم شو اور ڈیبٹ سے زیادہ شو نو بس بیا خدای خدای کا ون صحیح شو
فاما من ثقلت موازینه فسراسوک چدرانش ساده عملنا دا فهو فی عیشت الراضیہ نوی بدے پجوان کے خائستہ خوشحال جوان و امار چی عکس دے خفت موازینه چس پکشو اعمال دا فامه نزائد مور دا یعنی زائد دا مور اصل کی ریٹرن پلیس بھی سڑی بانے تکلیف ہے چارہ منڈا کے پلار بچارے چارہ دا منڈا کرے ہاں بلکہ معصوم لوگ چپڑا کور کے اور یعنی تکلیف سوئی سوئی چپڑا تو آواز نہ کرے سوئی وہی بیبی سوئی منگا بیبی وایو مور تو بیبی وایو تاس مور وای ہاں سو کا دے وائی ندا ریٹرن پلیس تے فامه د ریٹرن پلیس حاویہ حاویہ اصل کی یو طبقہ جہنم دراغی نموم حاویہ دے یو طبقہ جہنم دا یو زون در جہنم داغی نموم حاویہ دے ادا حاویہ لٹرل مانا دا ہلاکون کے دا حاویہ لٹرل مانا ہلاکون کے نزائد دا ریٹرن پلیس یو ہلاکون کے زون در جہنم وما ادراکا سش خبر کڑیت ماہیا چدا حاویہ سشے دے نارون دا اور دے حامیتن دیر گرم یا گرمون کے حامیہ چی پکپل گرم وی او حامیہ چی بلم گرمائی پکپل گرم دے ابل گرمائی یعنی سوزائی ہے نو خلاصہ صورت چی ورز دا قیامت دا دیر محیبہ دا خلاصہ صورت ورز دا قیامت دیر محیبہ دا کامیاب